د خواخو سره ملګرتیا ناسته ولاړه تعلق ډیر دغه انجام راځي چې کله سړی بیا په ټول عمر د خپلې ښځې سره په زنا باندې لګیایي. څه ضرورت ده دغه مینې ته؟ څادره کې لاس ورکوه، ستړی مه چې کې څادره کې ده لاس ورکوه. پوه که په مسله یې پوه که راباندې ګرانه یې د مور غوندې راته برېښې، دا وی چې د زوی غوندې راته برېښې. دغه مسله دا اوس څوک راغلي وو، یوه ښځه کونډه ښځه وه، دا مسله یې اورېدلې وه، د ما د شا په کور کې کړې وه، دا راغلې وه. دا اوس نږدې وخت کې چې زه دې خواته راتلم، وایي د ما زوم د خو ما ته خو داسې برېښي لکه خپل زوی، په ده خو نه یم خبر چې زه به څنګه ورته برېښم، ما ته داسې برېښي لکه زوی، خدای زوم مې دا عادت ته چې راشي ما ته غېږ راکوي. ستړی مه شه چې کې ما ته غېږ راکوي. اوس نو دغه شیان دغه محبت نه ده. محبت د محبت خپل چوکاټ یي، د خواښې نه احتیاط احتیاط. چې لمس به شهوت راغی لاړه خپله ښځه طلاقه کېږي، ټول عمر به بیا په زنا لګي. ځکه ډېره خطرناکه خبر د خواښې سره ده. د خواښې سره به سړی ډېر احتیاط کوي. دا شهوت خو غیر اختیاري ده. دا زموږ خلک دا مینه بولي، ښځه خواښې خپل زوم ته غېږ ورکړي ښکلی یي، او د دغه زوم په زړه کې بې اختیاره شهوت پیدا شو، لاړ ښځه په طلاق شو. که ښځې ته شهوت پیدا شو، د دغه سړي لور ښځه لاړه په طلاقه شوه، دغه سره به ډېر احتیاط وي. خو کله داسې به پیښېږي د سړي سره خواښه په موټر سایکل سپره ده، خواښې په آس ورسره سپره ده، د شا د لوري نه بدن ورسره لګېږي، سړي ته شهوت پیدا شو. اوس که دا شهوت په خپل حال پاتې شي، خو ښځه لاړه په طلاقه کېږي، خو که انزال وشي بیا خو حرمت مساهرت نه راځي. وایي دلته دې کوشش وکړي انزال دې وکړي، چا شهوت پاتې نشي، په خپل لاس یې پارچه شي انزال دې وکړي، چا شهوت په شهوتو پاتې نشي، چې ښځه په طلاقه نشي. کله خو داسې صورت هم کله ګوره پیښېږي، سړي سره خپله خواښې ده، لمس مماثرت هلته د بدن ورسره کېږي، هلته شهوت سړي ته پیدا شو. که شهوت د شهوت په معنا پاتې شي، بیا په حکم د جما کې بلل کېږي، بیا خو ښځه په طلاقه کېږي. خو که انزال وشي بیا په حکم د جما کې نه بلل کېږي. وایي کوشش دې دلته وکړي، انزال دې وکړي چې دا ښځه بد شي. نو د خواښې سره کوشش دا د خلکو د هلته په دغه مسله نه دي خبر چې بیا انزالونه کوي. دا مینه بولي غېږ سره ورکوي، دا مینه بولي خواښې ته لاس ورکوي. دا موږ بیانونه د دغه شیانو کې چې موږ تیتوو د دغه مصلحت لپاره، چې په روزانه دا اوس هم ترجمه 14,000 16,000 18,000 کسان تر 10,000 کله تر 25,000 نفره پورې خلک ګوري. دا موږ حدیثو بیانونه هم ګوري. نو یو چا د خارج نه تلیفون وکړ، ما ورته ویلو چې یو وارې زه د ده سره غږېږم، چې ما ته یې راوړ تلیفون چې ما پټه خبر دی ده نه پوښتنه کوم. نو دغه غریب راته وویلې چې زه خو ګورې دا زه ځکه ډېر وایم د علماو ته چې دا بیانونه باید ډېر وشي، په جوماتو کې وشي، په هر ځای کې وشي، چې خلک په دین خبر شي. نو دغه سړي وویلې چې ما خو عین زنا کړې ده د خواښې سره، خو دا را باندې باعث و دې نه پرېښم، دغه مسلې نه خو زه نه وم خبر. اوس زه څه وکړم؟ او 6 کاله مخکې کېږي تر اوسه مې بیا هم د خپلې ښځې سره اولادونه مې هم تر وزېږېده، د خپلې ښځې نه د خواښې سره مې هم جما. اوس زه څه وکړم؟ دغه د حل یار شته؟ ما ویل نه، د دغه بیا د حل یار هم نشته، د مغلظې ښځې د طلاق ول یار شته، چې بلې مېړه به وکړي بیا یې طلاق کړي بېرته یې کړی شي، خو دغه یار هم نشته. نو اوس مالې اوس صورت دا ده چې طلاق ورکړه. وایي دا خو موږ خلکو کې پیغور ده. نو دی ویې چې زه به ټول عمر ذاتي په خارج کې اوسېږم، کور ته به نه ځم، ځکه که ځم په ګناه لګیا کېږم. نو مالې چې ټول عمر ته دلته ناست یې، خو هلته د ښځې حق هم ضایع شو، خو نکاح خو تا سره ده ختمه. خو دا یو حیله ده، حیله په دغه قصه باندې چې خلک در باندې خبر چې خو نور مشکلات درته جوړېږي. حیله ده ځان په تلیفون کې خوشکه راوله طلاق ورکړه، د هغه ځای نه د هغه وطن په فرانس کې اوسېده، طلاق ورکړه. خلک به یې چې طلاق یې کړ دا خو پیښېږي، ته به هم ذاتي د ګناه نه خلاصې. دغه ښځې که بل چا نکاح کړه د هغه سره به هم نکاح وکړي. د خواښو سره ملګرتیا ناسته ولاړه تعلق ډېر دغه انجام راځي، چې کله سړی بیا په ټول عمر د خپلې ښځې سره په زنا باندې لګیایي. څه ضرورت ده دغه مینې ته؟ څادره کې لاس ورکوه، ستړی مه چې کې څادره کې ده لاس ورکوه. پوه که په مسله یې پوه که راباندې ګرانه یې د مور غوندې راته برېښې،
دا وی چې د زوی غوندې راته برېښي دغه مسله دا اوس څوک راغلي وو یوه ښځه کونډه ښځه وه دا مسله یې اورېدلې وه د ما د شاګردانو چا په کور کې کړې وه دا راغلې وه دا اوس نږدې وخت کې چې زه دې خواته راتلم وایي د ما زوم د خو ماته خو داسې برېښي لکه خپل زوی په ده خو نه یم خبر چې زه به څنګه ورته برېښ کوم ماته داسې برېښي لکه زوی خدای زوم مې دا عادت ته چې راشي ماته غېږ راکوي ستړی مه شي چې کې ماته غېږ راکوي اوس نو دغه شیان دغه محبت نه د محبت محبت خپل چوکاټ یي د خواښې نه احتیاط چې لمس به شهوت راغی لاړه خپله ښځه طلاقه کېږي ټول عمر به بیا په زنا لګیا